موږ سره نن چې سبق ته پارټس آف سپیچ چې شتل شي پارټس معنی ټوکړې آف سپیچ د خبرو اردو پښتو کې ویل شي اجزای کلام اجزا د کلام د موږ کومې خبرې کوو د دنیا کې سپیچ کوو کنه چې سره غږیږو چې سره مو سپیکینګ کوو یا چې سره مو چې کوو څه خبرې کوو دي کې ضروری ده څه کومه خبره کوي کې به فعل فاعل مبتدا خبر ورکی کنه اوس ګوره زیوا خبر لیکم پښتو کې زه چای څکم اوس دې کې خسړه پیږي څه د زه چې شده زه سبجیکټ ده کنه فاعل ده فاعل وتل شي د چای چې شده مفعول ده ته د چای سکی کنه د سکم چې شده فعل ده فعل object اوس ګوره دغه زه چې شده سبجیکټ ده کسې ده دا چې شده object ده صحیح ده دا چې شده ورب ده ولیدو څه کله مو داسې خبرې کوو اوس ګوره مو بله خبره هم داسې مثال کې پیش کوو چې ابتدایي تربوني مو ته اندازه وشي د څه شي په باره کې خبره لګیا اجزا د کلام کې کله کله یوه خبره مبتدی زه چې یمه زه استاز یم ته یایې زه استاز یم اوس وګوره دې ځای کې اردو کې څنګه لیکل شي مې ولیکل شو که نه میں استاز یم منه هو میں استاز هو ګوره اردو کې هم دا پارټس سپیچ ده اوس ګوره انګلیش کې هم دا خبره ده ښه که نه آئی am ټیچر بس پرېږده ټیچر بس ټیچر آئی ایم ټیچر ولې د ما خبره ده دا آی دې دپاره شو که نه ټیچر استاز د ایم دې دپاره شو دې کې دومره عجیبه غوندې خبره ورکي ده که نه څه د ژبو کې لږ لږ فرق وي داسې اردو کې پښتو کې خو شروع کې مبتدا راغلي ده که نه خو انګلیش کې به داسې بل شوندې ترتیب وي لږه چینج کېږي ترتیب اوس ګوره داسې کې اوس د آی چې شه ده subject مبتدا ده که نه مبتدا د سبجیکټ یوه شماره چلو بس مبتدا ده بیګیننګ ورډ ده که نه دې باندې خبره شروع کېږي دا چې شه ده د خبر ده که نه خبر وتیل شي خبر ده مبتدا نه باید کوم شی رسي نه خبر ځون ته شاوي لږ بدل وي نه دا چې شه ده هیلپینګ ورب ده که نه ام هو وغیره دا یم شولو که نه نو اوس وګوره دې ځای کې تو ته اندازه وشوله دې ځای کې د حرف په طور باندې استعمال ده تو اوس یې زه استاز یم انا استازون ربی کې خلک یې که نه انا استازون اوس وګوره دا مبتدا شوه دا استازون خبر شو اوس ګوره انګلیش کې مو انداز شوي ښه د کومه خبره مو کوو دي کې مو ته پېژندل پکار دی سوره سوره شیان مو یایو مو سره اوله کې څه ده مو سره اوله کې ده ضمیر مو سره ده ښه که نه ضمیر یو مو سره اسم ده اسم یوه تیل شي نون چې تیل شي اسم نامې دی نام شولو چې شي نامایی بس known is the name of a person place or thing زوی نامایی یه شي نامایی یا همده شی بل شي نامایی که نه هغه ته چې نیل شي اسم نیل شي اوس ګوره دې ځای کې مو یایي که نه this is a cat دا پیشو ده اوس وګوره دا کیټ چې شه ده دې ځای کې object نون ده سیا نون ده که نه یو شي نما ده که نه د تویل دا به نمایی دی یو شي وګوره شي نما ده یا مو یایي که نه څه this is a mountain نما شو د مونټین چې دی یو پلیس ده که نه ځای ده کسې پلیس راغلو بل شي name of a person چې پرسن this is خالد ده چې ده خالد ده اوس وګوره خالد چې نمایا که نه name of a person ده که نه ده ودې دا ټول نون شولو ښه دې ته چې نیل شي نون نیل شي جملې کې د نه داسې تو ته کله کله جمله روړ امتحان کې که نه سره ته اوس وخت د ځای کې مو سره یوه جمله ده که نه مثال وایي که نه tree is long ونه چې ده اوږده ده
تریغا شو نون ټالایل شي ټال د مثال اوږده ده ټالیسټ ته یا ټالر ده یا همدا شی ته اوچت ته استعمالول شي که نه خدیځې کې ته نو تپوس کیږي د نون ورکې کوم یې ده ټري ده که نه ټري ورکې نون ده اسم ده نو نون چې شي تیل شي اسم تیل شي ښه که نه نمی دی نوم دی چې شي نوم یې بس تیل شي دویم شی مو سره ضمیر ده هغه تیل شي پرونون ماغه نون دا که نه دا زه یې لیکلی ښه پرو ټکی ونه لاغونې مخکې کړلو اسم ضمیر دا د اسم شو نون که نه سیمبل پرو بس ضمیر دپاره استعمالیږي دو ضمیر چې شي تیل شي نامې په ځای استعمالیږي لکه ته اوس یایې که نه څه خالد استاد ده خالد استاد دی اوس همدغه د مونږ که نه خالد از ا ټیچر که نه خالد is a teacher خالد ایک ٹیچر ہے اوس وګوره دې کې دا ټیچر څه ده دا مسنمه وصف ته کنه د ځوند څه ده نیم دې کې کوم ده خالد ده کنه اوس پرونون متریته اس خالد ټیچر د سیمه د سیمه هغه ټیچر د څه کوي he is a teacher هی کنه دا وګوره هی د استعمال کو کسي خالد په ځای ته هی ولا غوالو دې کې د اسمانه مال غولیو کنه س اسما is a teacher د سیدیلو کنه هغه چې کې سبق خای she is a teacher شي کسي دی په ځای ته شي ولا ګول نامه دي نه خستله نامه کله کله سره نه خلی کنه تو یلو څه خالد اند عامر اند یوسف are teachers دا استادون دي دي کې د سیویل نه څه دی وګوره دې دوله غوالو they are a teacher نو پرونون منه د نون نه مخ کې کنه نه نون په ځای شولو بس دا منه ده نو پرونون چې شتل شي نامې په ځای ضمیر تیل شي ضمیر اسم صدا ضمیر صدا د نامې په ځای باندې استعمالیږي کله کله ته نامه نه خالي او بار بار چوک نامه نه خالي کنه صحیح ده کنه تو سوی څه خالد استوز ده خالد د پلانکای ده خالد د دا کې به بعد لګي نه د ساغه دا وکړل هغه تا کې هغه پرونون به استعمالای کنه ها کنه پرونون به اسم ضمیر به استعمالای صحیح شو بل مصرف په کلام کې شر سره ورب چې شتل شي فعل ټول وربونه ته څه داسې کې وا جمله یې کنه څه هی ډرینک واټر او بچکی هی ډرینک واټر دځې کې واټر په ځای ته بل شل غدا زی بیا شل سر سیکله غا واش روغللو واش روغلو دځې کې به شروغلو رایټ روغللو صادلیکان کې بلو کې شروغللو برینګ شاعر د شدي د ټول ورب دی ښا کنه د شدي ټول دا ورب وربونه د ځکه هی لګاو شي لګاو سبجیکټ ولګای سره کنه صرف پرونون سره لګاول شي نون سره لګاول شي دا ورب څنګه پیژندې ور پیژندل انده طریقه ده کنه سګوره دا ځکه تو سره جملې کې نون استعمال لکنه یعنی خالد نامه دا ځکه خالد ډرینک واټر خالد خو نو دا دوا پیژندل کنه واټر چې د مو سره یو نو انده د کوم نو خو ور بنشي د لا کنه کور وی فیل تل شکار کول اوس واټر کار ته نشي کنه کور ته نشي کنه کور خو داغه د ډرینک وګور سکان دي سکل کور کوي د پښتو کې پیژندل طریقې د اخر کې لام رسکی وګور سکل اوریدل تختیدل خوړل پیژندل منډي وهل ټول کې راځي کنه لام لامر کې ډیر رسی کنه دا طریقه ده پسیدل او درېدل کې نستل منډه وهل دا مصدر ده بس ور بعد انده سیدی کې ده یا برکه انجی په استعمالي به خو ډایرکټ پیګز دا ور د انجی په بل شي سره استعماليږي نه هنيک نه هتا کنه انده شته سو ګوري کنه سیکنډ فورم استعمال شي نه اگر چې کنو نوې ځنه ځکه یا ونه ایڈجکټ شي خو بیا به دا ور وی واش د وګوره ته ګوري نه اخر کې سړي رغلي ورکی یا سیکنډ تھرد فورم شکل واقعي وي یا به شي بالکل ساده شکل کې لیکل وي صحیح ده دا پیژندل طریقه ده کله کله به د سی پیژندو هیلپینګ ور دینه مخکې رغلي به مو ته پاته لاګي نو ورب شي شتل شي انده غشونه تل شي اوس وګوره کلام کې مو نو نه وا پیژندو کنه پرونون ما وا پیژندلو ورب ما وا پیژندلو بل مسره چې پوتې دي صفت پوتې د ایڈجکټیو تل شي ایڈجکټیو چې شتل شي صفت اسم صفت تل شي اسم صفت یا صفت
د چی ولا صفات بیانې چې شی ولا خصوصیت ته ښایي صحیح ده که نه اما د چی نیل شي ایډجکټ نه وتیل شي تو اوس یې که نه a strong man came یو ډبل سړی راغللو یو غټ غټ مضبوط سړی راغللو د strong اوس ورګه هاش اوس د مین خو نه ونده که نه یارې څنګه سړی راغللو small man وړوکی ونې سړی و ټیټ ونې tall man taller strong man اوس وګوره د شي دي صفتونه ته ته جوات پته لګي صفت کیفیت جوته ونې تیل شي که نه کیفیت د ته جوات کی هیڅ شي ولا هیئت د ته واضح کی هیڅ شي ولا حالت د ته څه کی کشف کی جوات کی دي ته څه نیل شي ایډجکټیو نیل شي تیا یې که نه Khalid is intelligent student اوس وګوره انټیلیجنټ صفات شولو but همداسې تیا یې که نه I eat red apple زه سره مڼه خورم مڼې سپینې یاشتو که نه زیړې یاشتو اوس وګوره ډېری ډول کې ایپل خو نه ونده که نه سیا ته پېژندې څه نه ونده د ایټ ورکې ورب ده کسې اوس مو ویلو د آی ورکې چې شه ده پروناون ده د ریډ ورکې چې شه ده ایډجکټیو ده کسې صفات شو سروله ده ته ښایي سروله صفت تیل شي که نه صحیح ده همداسې دنیا صفتونه د دنیا ورکې یایه مثال ته کله کله یې چې ډینګه ونه اوس ته ونه خو ونه هسې ده که نه د ډینګول ورکې شه ده صفات تور سړی راغله سړی خو نه ونده که نه ته ترول ورکې چې شه ده ایډجکټیو ده بل مو سره ایډ ورب ده ایډ ورب چې تیل شي متعلق دی پیل تیل شي پیل سره کوم متعلق شي یو خو ورب ده که نه کسې ایډ او سره جمع شولو ایډ معنا جمع ایډ ورب یعنی ورب کې لا ونې صفات ته اوس یې که نه زه راغللم په تیزۍ سره I came تو اوس یې که نه I come speedily یا داسې ما بس دی په ځای څه I come fastly زه تیز راغلم صحیح ده که نه I come fastly د ویلو زه راغلم د خو ورب ته واخیالو د فاستلی د تیزۍ سره د تیزۍ سره څه نیل شي ایډورب نیل شي ایډورب څه تیل شي ظرف تیل شي ظرف فعل سره کوم متعلقه شی ښه که نه دې ته څه نیل شي ایډورب نیل شي تو اوس یایې مثال زه راغلم په تیزۍ سره I come quickly زه راغلم په تیزۍ سره یو حالت ښایي که نه I come quickly یا زه به راځم په تیزۍ سره همداسې تیل شي چې زه به راځم ورو وګوره ورواله دوه خیالو تاسې کې ویلو چې موږ مړۍ پخه کړله که نه په لمبو اوس وګوره په لمبو د ورکې شامل کړو د څه شولو ایډ ورب شولو یعنی ورب کې لا غونې شه کې یو بل شه لا غونې ور جمع کې اکثر ورکې د لیلی ایل وای څه د دا ورکې ډېر استعمالیږي سره چای مو وڅښلې په بیړې وګوره بیړې اوس وګوره فسټلی همداسې د ویلو که نه څه کویکلی هارډلی صحیح ده که نه دا ټول شه دي ایډوربز دي بل مو سره په اجزای کلام کې څه ده حروف اجاره د پریپوزیشن وتیل شي پریپوزیشن چې تیل شي ډایرکشن حرف جر تیل شي پوزیشن خو حالات تیل شي که نه پریپوزیشن د حالات نه مخکې یعنې حرف جر تیل شي د حرف جر په جملې کې ډېر کردار ادا کوي خپل که نه تو اوس یایې که نه چې زه کوټې کې دا ته څنګه یایې زه کمرې کې I am in my room زه په خپلې کمرې کې یم ته که اوس وایې I am room بیا خو غلطېږي که نه زه کمره یم
I am room زه کمره نه نه I am in room زه کمرې کې اوسې ان کې دغه اوس وګوره دا ان څه ده داسې نه وي تو خبره ده ټوله غلطیږي غلطي همداسې تو ویل کنه زه په چات باندې څنګه به I am on at my roof یا on room زه په کرسۍ باندې I am on chair تو سیس دا پیشوټي بل لاندې د کیټ I am د کیټ under the انډر table. د میز یا ټیبل اوس وګوره تو سې که د انډر نه وه که نه بیا خو سره جوړېدو نه که نه پري پوزیشن ته محتاج یې خبره دي نه بهر کېږي نه زه نه زوی کې خبره صحیح ده ځکه دي تیل شي پارټس اف سپیچ څه خبره کوي دغه ټوکړې ورکې څه نه وي خبره د نه مکمل ده بیا غلط ہے صحیح ده که نه ته اوس مثال انداسې ایټ ورکې استعماله یا اون ورکې راغللو under یا یا behind ورکې راغللو بهایند ورکې راغللو هیډ ورکې راغللو یا out انیمه از ا هیډ انیمه از ا هیډ یا یې که نه څه دښمن دې مخې ته ده دښمن دې مخې ته ده هغه کې نه بل ورکې چې د مو سره حرف عطف ته کنجنکشن وتیل شي کنجنکشن چې شتل شي حرف عطف حرف عطف کې مو ته دا پیدا سیلیږي چې یوه خبره ده تو سیای څه خالد افضل eating meal are eating meal اوس د ویلو د خوانه کې د ذکر بیان خامخوا استعمال ده څنګه ته خالد اند افضل د اند چې د مسره کنجنکشن ده conjunction تو سیای څه زه خورم خو لیکن څکنا I am eating but not drinking زه خورم شایخ سکینه اوس وګوره د بټ ته څه نه وه لګولی بیا د جمله جوړېدله نه ده جوړېدله بټ نه بغیر د جملې کې بیا conjunction سره سوی څو لفظونه یو ورکې مشهور څه ده اینډ ده که نه بل کې څه ده but بټ ده صحیح ده که نه دا برکې استعمالی بل مو سره څه دي انټرجکشن د مو سره ښه انټرجکشن چې شتل شي حرف افسوس یا حرف تأسف وغیره افسوس ورکې څه کوي ماغه تیل شي انټرجکشن حرف تأسف د پاره استعمالیږي کله کله سړی خبره کوي که نه بیړه کا بیړه ته څه شي نه هورا که تو سوتیس بیړه واکه داسې ورته راشه بیړه واکه راشه کسې دې کې پار خروغله هورا کله کله هسې خبره کوي بیړه تیل شم داسې هورا منه کله کله های یی که نه انګریزانه های معنی ده نه د مړېږي یا پریزونه کوي های معنی دا دې معنی ده مو ته یی هغو ته هی اندشه تیس الاس افسوس هی یا همداسې ته کله یو بل ذهني کیفیت داخله وټه جوای څومره ښایسته خبره ده وټه جوای یا یې که نه نو دا څه د انټرجکشن ده نو اوس داسې کې مو یوه جمله لیکو اوس ورکې دا ټول ټکي روباسو ښه که نه تو اوس یې که نه څه اسد is going to school Asad going to school in his father's car اسد د سکول ته سیدې هغه پلار وره موټر کې Asad is going to school in his father's car اوس دې کې وګوره اسد څه شولو مو سره نون شو که نه نون از مو سره څه شولو هیلپینګ ورب شو که نه مدد د پرسنې ګوینګ څه شولو ورب شولو ورب کورسنې ټوچ څه شولو سیلا شوه که نه د مخ د جملې سره د میلوي داسې یو کنجنکشن ده سکول څه شولو یو نون ده ان څه شولو پریپوزیشن شولو هیڅ څه شولو پوزیسیو ضمیر ده که نه پرونون ده هغه وله فادر څه ده
یو نون د بیا ورکې د اضافي مضاف له شا استعمال کړی د پوزیسیو له کار دا نون شولو هغه کور ته چې دې ځای کې دویلو که نه څه هغه د پلور والا موټر کې سکول ته ځي هغه ځای کې سبا کې he is reading there he is learning lesson there هغه ځای کې سبا کې اوس سره د هی دوی راوړلو دوباره خو بیا تاسو سات نه د څه شولو pronoun شولو د څه شولو pronoun شولو تاسو سره انداسې به تیز he reading quickly ډېر تیز یې سباق زر یې اوس وګوره quickly دور کې څه شولو adverb شولو تو سره adverb دا ورکې را جمع کړلو انداسې adverb نه علاوه بیا ته څه وکړلو ورکې end استعمال که څه end writing his lesson بیا سباق لیکي وګوره دا ورکې را جمع کړل conjunction